بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو ګرانو مشرانو کشرانو السلام علیکم. څنګه چې د یو څو ورځو نه موږ اورو دا کرونا وایرس دا د چاینا په یو ملک کې یو علاقه کې راغلی و او دا ورو ورو خورېږي دا وبا ده. دا د الله د اړخ نه وبا ده. زه مسلمانانو وروڼو ته خواست کوم چې الله اړخ ته متوجه شي، د الله نه کېږي، د غیر نه هېڅ هم نه کېږي. الله وحده لا شریک ذات دی او الله چې هر څه کوي نو دا یو امتحان دی زموږ مسلمانانو باندې. څنګه چې تاسو ګورئ هندوانو خپلې مندرې هر څه کولو کړي دي او چونکې زموږ دپاره یو سازش دی، زموږ چې څونه اجتماعګانې دي په هغې پابندي لګوي. څنګه چې ګورئ په مدینه منوره کې او مطلب مکه معظمه کې هم پابندي شو د دې وایرس د وجې نه طواف نه کېږي. دا د یهودو یو لابي ده، یو سازش دی. نو انشاءالله کوشش موږ وکړو چې د دوی په سازش کې نه راځو، ځکه الله رب العزت چې دی طواف چې د پرندو چرندو نه مخلي نو الله غشتلو والا ذات دی، بل څوک نشته. الله مرګ ژوند راولي، شفا بیماري دا د الله په لاس کې ده. الله اړخ ته متوجه شو انشاءالله العزیز. الله موږ نه خفه دی، ناراضه دی او کوشش وکړو په سچه توبه وباسو، الله اړخ ته متوجه شو. هېڅ قسمه وبا چې دا زموږ ته هېڅ قسمه نقصان نشي رارسولی. انشاءالله ټول امت ته خواست دی، ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې د الله د اړخ ته رجوع وکړي او الله ته په سچه توبه شي. او الله رب العزت ته دا کرونا وایرس چې دی په د هندوانو ورخور کړي. همدغه سوال کوي چې الله رب العزت زموږ دا مسلمانان پاک رونه دا ته اخلاص کړي د کلمې رونه او ټول چې دا چا سازش جوړ کړی الله رب العزت د په دوی تباه او برباد کړي او موږ مسلمانان دې الله وساتي ثم امین. او څنګه چې زما زیشان بھائی خبره وکړه زه د خبرې سره ایګري یم، بلکل دا د هندوانو د کافرانو د یهودیانو اسرائیلیانو سازش دی. نو انشاءالله موږ به اجتماعګانې هم کوو، په جمع به دعاګانې هم غواړو انشاءالله. او انشاءالله العزیز الله موږ سره دی، الله موږ ګوري او الله موږ سره سات دی. انشاءالله زما ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې الله ته توبهګار شي، الله ته په سچ توبه وباسئ، هېڅ هم نشته. الله رب العزت دی موږ د دې وباګانو نه وساتي، په امن او امان کې زموږ مسلمانانو نه دی الله پاک خپل حفاظت وکړي.